درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. د بدر او د غزوه احد په منځ کې یو څو اهمې کاروایانې بعضې داسې شوي دي چې هغه د اسلامي تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د زده کړې لپاره ضروري دي. د بدر د غزا نه وروسته 4 قسمه غټ دشمنان هغه مخې ته راغله. یو د مکې مشرکانو، یو د مدینې دننه یهودو چې دا هم د مشرکانو د مکې نه د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې کم نه و. دریم نمبر منافقینو چې هغوی کمه غیظ او کمه حقد او کمه کینه او بغض د مسلمانانو سره لاره، خصوصا د بدر د غزا نه وروسته، نو هغه هم په مختلفو مواقعو باندې کل کر مخې ته راغی. او څلورم هغه بانډچیان خلک چې هغوی به په لارو ولو کې شوکې کولې، یو ځای کې ناست بل ځای کې نه ډاکې ماکې به یې کولې، بل څه کار یې نه و. نو چې په مدینه کې د نبي صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو د بدر د غزا په نتیجه کې د کمه حیثیت جوړ شو، نو دیو سه یره پیدا شوه چې هلکه دا خو بلو زمونږ هم خیر نشتی، مونږ به د خپلې خرچې مرچې د کم ځای نه پوره کوو. نو دیو هم داسې په ځای باندې د نبي صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو خلاف به موقع نه پرېښوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم ځای کې هم پوهېده چې د کم ځای کم طرف نه خطره ده، نو د مدني ریاست الله تعالی داسې استحکام او داسې قوت نصیب کو چې باقاعده به هغه طرف ته په خپله پیشقدمي کوله. هغه دور یو و چې مسلمانانو پسې به خلک راتله، او اوس داسې وخت راغی چې اوس مسلمانان او نبي صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته پیشقدمي کوي. د بدر نه وروسته اولنۍ عسکري کاروایي هغې ته غزوة بني سلیم وایي. دا د غطفان او د بنو سلیم قبایلو دیو د مدینې د جنگ دپاره په مدینه باندې د حملې دپاره خپل قوتونه راجمع کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده نو 200 شهسواران یې ځان سره واغسته، 200 ملګري مجاهدین، او د دیو کلي علاقې ته لاړو. دا د مشرق طرف ته د مدینې نه په دې طرف کې خلک چې دی نو دیرو دیو، بنو سلیم ورته وایي او غطفان ورته وایي. کودر نومې ځای دی، هلته چې ورسېده نو دا خلک چې خبر شو چېرې دلته راپسې راغله، بس هغه کورونه وغار سه پرېښودو، لاړو وتښتېده او تقریبا 500 اوښان یې پرېښودو د یرې د لاسه. دا ترې پاتې شو. لښکر چې دی نو دغه اوښان ونیوه، نبي صلی الله علیه وسلم ته الله غټه کامیابي ورکړه، او خمس چې دی د غنیمت د مال نه 5مه حصه به لرکېږي او باقي به په مجاهدینو کې تقسیمیږي. نو په 500 کې 5مه حصه 100 اوښان جوړېده، هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې کړه، او 200 کسانو هر کس پکې 2 اوښان ورسېده. دا د بدر نه پس اولنې یخ غنیمتو په اسانه باندې حاصل شو. الله عز وجل مسلمانان له ورکه 3 ورځې نبي صلی الله علیه وسلم هلته دیرو، او د هغې نه پس چې دی نو مدینې ته راغی. دا غزا چې شوې ده نو بدر په رمضان کې وشو، دا په شوال سن 2 هجري کې دا کار وشو. تقریبا د بدر نه 2 ورځې یا مثال په طور باندې څوک وایي چې دا یو څو ورځې پس داسې دا کار وشو. نو چې بدر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو نو 2 ورځې یا هفته نیمه پس دا کار وشو. بهرحال په دې غزا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې عبد الله ابن ام مکتوم او اکثر وایي چې سباع ابن عرفطا یو بل ملګری دی صحابي دی، هغه د مدینې مشر مقرر کړی و. دغه رنګې د مکې د مشرکانو چې دی نو غیظ او غضب لا سوړ نه و. هغوی به په هر وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې دی نو دغه کو پابندي لګول و چې د بدر د کومه مړي چې شوي دي د هغې به څوک نوم نه علي. ولې دا پې بد لګېده، دا څه وړه خبره خو نه وه د شرم. او یا کسان چې دی نو مړه دي او دا غټ غټ سرداران و یو ځل 2 کسان دي د مکې غټ په د مشرکانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې ډېر پیش کسان دي، عمیر ابن وهب الجمحي او صفوان ابن امیه، چې وروسته بیا دا یو خو اوس دا ربرې واقعه کې به ووایو مسلمانېږي، او دا بل چې دی نو وروسته مسلمان شوی دی. وایي دوی د بدر نه یو څو ورځې وروسته ناست دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو دپاره ډېر لوی غټ دشمنانو. او وایي د عمیر ابن وهب چې دی نو د ده زوی وهب نومي ابن عمیر، هغه د بدر په دې کم کسان چې قیدیان دي نو په هغې کې قید دی. وایي دی راغی او بس د خپل قوم او دا بده ورځې ذکر کړه، او صفوان ته یې وویې
چې دا خو ډېر بد راسه وشو دا زموږ څه وشو دا موږ کومه ورځې ته پاتې شو دومره چې دی نو شرمېدلي زیانېدلي وایي صفوان ورته مو ووایي چې یاره واقع جو بلې ژوند کې اډو څه خیر نشتي وایي عمر ورته ووایي چې او بالکل رښتیا خبره دې وکړه وایي په ما باندې قرضونه دي که دا نه وی که نه نو وایي بس وایي زه وایي په هره طریقه چې وایي تلمه دې مدینې ته د دې پیغمبر دا کار مې ختماوه نعوذ بالله من ذلک وایي بس داسې وجه ده چې بس څه مسلې دي او بل به روانې قرض دی ډېر خلک به اوس وایي چې قرض نه ځان پټ کړو ولې خامخا که سړی داسې اراده کوي نو ښه به ده خو پېښېږي او بل دا چې زوی مې د هغوی څه په قید کې دی نو خامخا هغه ته به څه نقصان ورسي وایي صفوان ابن امیه ووایي چې راشه موقع ده ورتېز یې که نورم ځکه سړی خو دغه دی وایي چې داسې چل دی چې قرض دې په ما شو د قرض ذمهوار دی زه د دې نه بېغمه شه خو بس چې ته صرف هلته لاړ شي او ستا چې کومه اهل عیال دی هغه به زما د اهل عیال سي خرچې نه هم خلاص شه خو بس صرف کار وکړه وایي ده وایي چې صحیح ده بس وایي چې داسې کار دی چې یو شرط به وي چې زمونږ د دې قصې به ګوره چاته نه وي بلکل پټ په پټه دا کار کوم او بس یو ته خبره او یو زه وایي چې صحیح ده وایي بیا عمر ولګېدو او توره یې جوړه کړه خو داسې انداز کې تېره کړه که نه چې زهر یې وله ورکړو په داسې انداز باندې او غلی راغی مدینې ته او توره شاته ځوړنده کړې ده او بس وایي چې د الله پیغمبر به وژنم نعوذ بالله من ذلک وایي کله چې مسجد نبوي ته راورسېدو نو خپله سورلۍ هلته کېنوله په دې کې عمر رضی الله عنه ولیدو وایي چې څنګه ولیدو نو هغه خو پته وه د خو مکې مشهور سرغنه معلومه وته وایي ورته ووایي چې او په دې دوران کې د بدر پر جنگ تبصره روانه ده ځکه بدر قصه لا ختمه نه ده مسلمانان د هغې د دې فتح او د دې عظیم چې دی نو د الله طرفه د دې نصرت تذکرې کوي وایي عمر رضی الله عنه ووایي چې هذا الکلب عدو الله عمر ما جاء الا لشر دا سپی د الله دشمن راغلی دی دا د شر دپاره راغلی دی ونیسئ چې هسې نه چېرته ورانې ونه کړي وایي بس چې کله یې ونیو ملګرو وایي د توره مو سیاته ځوړنده کړ وایي چې وګوره که نه وایي نبي صلی الله علیه وسلم یې څه چل دی وایي چې داسې مسله ده وایي چې رانه نه باسئ خیر دی وایي دغه دی وایي ورغې د نبي صلی الله علیه وسلم خواله او وایي عمر رضی الله عنه چې دی نو هغه کسانو ته ووایي چې هلکه خبردار چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ورولئ خو یخ اوسېږئ چې څه نقصان ونه رسئ ځکه چې دا سړی چې دی نو خطرناک دی وایي چې کله ورننهیستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو وایي عمر رضی الله عنه ته دا توره چې دی نو د هغې د دې پټې نه یې ونیوه او راښکتې وایي چې هسې نه نقصان ونه کړي وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ارسله یا عمر عمره پرېږده دی هېڅ نقصان نشي کولی ورته ووایي چې ادنو یا عمر یې لږ رانږدې شه دواړه پټې خبرې کوو ته په څه پسې راغلی ته راته دا ووایه وایي چې هغه ورته ووایي چې انعمو صباحه بس سبا دې ستاسو ښی دا د هغوی د عربو یو خپل سلام و وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې دا قصې پرېږده الله موږ له دې نه ښایسته سلام راکړی دی د جنتیانو سلام دی هغه السلام علیکم ورحمت الله دی خو چونکې تا ته دې پته نه لګي فلحال د دې نه نه خبر خو تا راته ووایه چې به څه بسې راغلی بس هغه نه خو خوله واورو پارتې خطا شو وایي چې جي زه په دې راغلی یم چې زما زوی ستاسو په قید کې دی ما ووایي چې د هغه ته څه ونه وایې او بس چې څه غواړی به درکړم او داسې وایي نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې ښه د زوی په سلسله کې راغلی نو خو ته سوال له راغلی نو چې سوال له راغلی دا توره څه کوي ستا په دې سټ کې تا خو توره ته خو په بدماشۍ راغلی ځکه توره خو چې خلک ګرځوي خو څه ته زړه وي نه چې دا خو هسې بس الله دې بلې توره هم تن در واچوې سړیا دې موږ له کومه پیدا راکړه بلې بدر کې زموږ څه وشو که تورو څه کولی شوې نو هلته به یې کړی وی که نه اوس خپله شرمنګي ورڅه وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې اصدقني ما الذي جئت له صحیح راته ووایه رښتیا چې څه له راغلی وایي دوی چې نه یم دقه خبرې له راغلی یم نبي ورته ووایي چې ولې دروغ وایې تا صفوان چې ناست وایي د حجر اسود په خوا کې او تاسو ووایي چې یاره مثال په طور باندې قریشو باندې دا څومره بده ورځ راله چې دومره کسان ترې مړه شو او بیا تا ووایي چې په ما قرضونه نه وی نو زه به تلی وی او ما محمد صلی الله علیه وسلم وژلی وی او صفوان ووایي چې قرضونه او ستا د بچو زه ذمهوار خو ته لاړ شو دا کار وکړه او په دې منځ کې چې دی نو ستاسو هېڅوک نه و سوا د الله نه وایه رښتیا وایه داسې چل شوی و که نه و عمر په دغه وخت کې ووایي چې اشهد انک رسول الله زه د دې ګواهي کوم چې ته د الله پیغمبر یې کلمه یې وویل او سیده مسلمان شو ویل چې وجه دا ده چې دا خو ما صفوان دا خبرې یوازې کولې په دې وخت کې خو هېڅوک نه و سوا د الله نه معلومیږي چې ته د الله رښتینی پیغمبر یې او دا موږ ډېر ظلم کړی دی زیاتی هم کړی دی چې ته م د کلي نه راایستلی او دارنګې جنګونه درسه کوو او دې واقعه باندې خو سوا د الله نه بل چاته علم نشتی وایي چې ده کله کلمه وویله وایي بیا یې وویې
چې الحمدلله الذي هداني للاسلام حمد دی او صفاتونه دی الله لره هغه ذات چې د اسلام قابل جوړ کړم او ماته اسلام وخو او بیا چې دنه دلته راوستم او حق کلمه را باندې ویله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فقهوا اخاکم فی دینه د رورتم دین وخای او قران وته وخای او د قیدیم د آزاد کوي پرې د چیزی وسه اسی عجیب پیغمبر وای صفوان چې کله و په مکه کې هغه د یو بل نه تاسو کوم دینین چې څوک په لار روان ولکه څنګه چللې ځکه چې دوی خو پټ میټینګ کړو کنه نو چې سخت خبره او خلکو ته دلته ویلو چې صبر وکړئ د بدر مونږ ډېر غټي سکیم تیار کړی دی خبر به شي ورېږه پته به ولګي مطلب دا دی چې عمر مې لګلی دی هغه به پیغمبر وژني او خبره به راځي وایي چې تاسو به داسې خبر واورئ چې ستاسو د زړونو به یخ شي وایي په دې کې چې دی نو مکې ته چې کله دی راغی او عمر دغه صفوان ته تپوس وکړي چې څنګه چل وشو وایي تپوس یې ونه کړو په لار صفوان خبر شو چې هغه اسلام قبول کړی دی بس وای وته و چې زما سم میلاو نشي کم اس کم قسم یو کو چې زه به څه خبرې نه کوم ما لګلې پس او راغې پس وزن باندې او بیا وای عمر مکه ته لاړو ولته خلک اسلام ته راباله او دغه پلاس په ډېر خلک مسلمانان شو دا د بدر او د احد په منځ کې دا د جهاد برکت چې خلک ګوره اسلام ته بیا راځي بل یو غزا په دې وشوه بنو قینقاع د مکی دغه د سنمې دی د مکی د مدینه يهودو په دې کې د بنو قینقاع چې کومه قبیله و د په مدینه کې دنه اوسېده او د نور لګ بهر سایډ ته دوی چې دنه و نو د دیو د عبد الله ابن ابي چې دا دغه د خزرج د قبیله سردار دی نو د دیو په منځ کې معاهده و دوی د شکار کړو چې بنو قینقاع خو يهودو نو دیو یو ځل ولید چې مدینی مسلمانان یو ځای ناست دي او د یو حل در چې دوی په منځ کې خود د سپیو د فقیر نه زیاته چې د دښمنی تیر شو نو دوی له پدې باندې ډېر سخت کینه ورله او وی چې څنګه د وسه پورې دی ول په یینو نه مړې د وس دا پیغمبر چې راغله د سی یو بل ته ماما خورای او د سی د یو بل سره رونه شوی دي راځي یو څه شیطانی کو د دې په منځ کې شیطانان ګور ډېر ناکاره خلک دی په هر دور کې په انساني شکل کې می او په اصل شیطانی شکل کې می خو کلی کې ورانی کې کورونه ورانی کې د شیطانې د لسورانیږي دلته د بنو قینقاع یو يهودي راغی او د مسلمانان ناس او اوس خزرج والا انصار ورته وی چې لکه څنګه خې یو زوړ شعر وي د جاهلیت زمانه بیا وی چې لکه په خوا چې جنگونه شوي وکنه الکه واقعي تاسو به ډېر تکړه وای الکه تاسو هم پوره گزاره کړو خو نو وس دا دوه جنگي بس په دې کې دی هغه د جاهلیت دور را یاد کو او په یو بل پسې چې دنو د یو د خپل پلار بره وای بل د خپل وای په دې کې ایسته جګړه وکړه جګړه وکړو بالکل چې دنو قابو چې غټ جنگ چې دنو نه خته وي او بس دغه دا بلکې باقاعده یو بل ته وي چې الکه بل ورځ بمګورو پلاني زیات راځي او اسلحه راوړي ورګه چې مونږ بیرته خپل سره تازه کو وس د دې په دې حالت کې د دیونه پیغمبر او اسلام دین دغه خسته احکام هغه ير شوی دي ځکه تعصب او قوم پرستی او درنګ د جاهلیت هغه لاشه یا د جاهلیت هغه اسکروټه بیرته چې دنو بسره وکړو وي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدو نبی صلی الله علیه وسلم فورا د مهاجرین او اصحاب سره لاړو د غوي خواله او ورته وی چې یا معاشر المسلمین یا د مسلمانانو ډلې الله د الله نه ویریږي ابي دعوه الجاهلیه وانا بین ازورکم تاسو بیا د جاهلیت د قصې کوي تاسو مینس کې مدد تاسو وکړو تاسو ته الله هدایت وکړو اسلام غونته نعمت درکړي اکرام دل درکړو او تاسو نه د جاهلیت چې څومره خبرې ویغه د نه پرې کړې تاسو د کوپر نو د تیارونه چې دنو راواج دا وستي په خپل ژوندونو کې د تعلیب او محبت واچاو وسوي خلکو ته پته ولګي د انصارو ته چې دا خو شیطان زموږ په منځ کې غټه لمسونه چولې وي فورا چې دنو هغه په جړا شو او یو بل غاړي ورکړي چې زموږ په منځ کې ورانه نه داسې خلکو داسې د الله تعالی او د الله په دین باندې مین خلکو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس رااله او ریدل یم خبره منل یم خبره اصل خبره اوریدل او منل او الله تعالی دغه سي د دې يهودي چې د شاس ابن قیس نومو د عقید او د سازش ته قصې ناکام پاتې کو دا خو څو نمونې دي اصل کې یو بل کارم وشو د کارو شو چې د دې څه کسان چې دین هغه تلیو مکې ته او چې کله مکې ته لاړو نو الته چې دینو دغه ته وی دي دغه ته د مکې مشرکانو ته چې تاسو چې دینو راشي او دغه وکي دا کوم چې دلته او مکه مشرکان ورته وی چې دا تاسو چې کوم دین دی نو دا خدای ک محمد صلی الله علیه وسلم د دیو د غبوتانو ته سجده وکړه او په ډیر تیش کراله وی چې نستاسو د دین د شرک خدای حل درته خو کتابیان خلکو پیغمبران منل خو تعصب دومره ناکاره شعر چې دغه کار پېم وکړو او بیا غوي ته وی چې د
دغه چې دی نو د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف چې دی نو چې څومره ستاسو نه وس کیږي نو دغه چې دی د مالونه را جمع کوي او دغه خلاف سازش وکړي. او نبی صلی الله علیه وسلم د دیو د بازار په مدینه کې نو هلته ورغی دیو ته ووی چې ای یهودو داسې کار وکړئ چې اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشه، اسلام قبول کړئ، هسې نه چې په تاسو هم داسې عذاب راشي لکه قریشو حالات هم ول د برې بدر کې سمدستي. وی دی وی چې بس یا محمد لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش، محمد په دې مدو کې کېږي چې تا د قریشو څخه خلک مړ کړه، هغه شډل بډل خلکو د جنگ نه نو خبر، مونږ چې دین اسلحې جوړو، زمونږ سج مغزین دی، زمونږ څه پلانې دی، مونږ جنگجو یو، مونږ چې دین کوشتیانی کړلی، ته زمونږ څه جنگ وکړي چې پته دی ولګي ډېر په تکبر کې په یو دغه کې او وی چې زمونږ څه چې دی مونږ د جنگ خلک یو، د جنگ چلونه خلک زمونږ نزد کوي او مونږ دومره مالونه او دومره سره دي چې ته زموږ مقابله نشي کولی. بهرحال د هغوی په باره کې الله عز وجل د آیتونه راولېږل قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم، کافرو ته ووایي تاسو به هم مغلوبه شئ، تاسو به هم جهنم ته خشاک د هغې جوړ شئ چې ناکاره ځای دی او ستاسو لپاره دا نښه پوره نه ده چې هغه دوه ډلې یو ځای شوي او الله تعالی هغوی له څومره شکست ورکړو، سره دی چې ډېرو، سره دی چې اسلحې ورسره وي. بهرحال په دې کې یو بل ناروا یې وکړه، هغه دا ده چې ابن هشام لیکلی دي چې د عربو چونکې دا بنو قینقاع چې و نو دا دوی بازارو او د یهودو په دې باندې اجارهداري وه، نو یو زنانه راغلې وه هغې څه سامان خرڅو پرې بازار کې، وایي دغلته یو زرګرو د هغه په خوا کې ناسته وه، نو وایي دا یهود راغونډ شوي وه، وایي چې یاره دا زنانه څه چل جوړو چې دا مخ ښکاره کړي، هغې خو مخ نه ښکاره کو، نو بس په دې کې چې دی نو دوی داسې یو رضالت وکړو چې د هغې څادر یې شاته وتاړه په سیس پورې، چې کله هغه پاسېده نو ایسته هغه سیس ته خو هغه څادر اړم شو، نو بس ایسته مخ ښکاره شو، نو بس دوی وخندله، وایي چې څنګه چل دی ته ځان داسې ډېر پرده کې ولې څنګه په دې کې مسلمان په هغې باندې غیرت وکړو او ورغی اقه یهودي چې دی نو هغه ایسته وغځو په هغه ځای کې، په دې کې هغه د یهودو کسان راله او هغه مسلمان شهید کړ، چې کله شهید کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دې پته ولګېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې ابو لبابه ابن عبد المنذر دی چې دی نو په مشر جوړ کو او فورا چې دی بنو قینقاع طرف ته لاړه او د مشرۍ جنډۍ چې دی په دې غزا کې ورکړه حمزه رضی الله تعالی عنه او د لښکرې چې دی نو هغه بنو قینقاع طرف ته روانې کړې، دا هم تقریبا شوال سن 2 هجري دی او 15 ورځې تقریبا چې دی نو دا د ذوالقیدې پورې د هغوی نه محاصره تاوه، خو هغه په قلاګانو کې الله یې په زړونو کې یره واچوله. بهرحال چې شرمېدو وخت یې راغی نو بس په دې کې کسان راووتو او ویې چې یره دغه د دیو چې دی نو مالونه دیو ارسه به پرېږدي او مدینه به پرېږدي او ځي به. عبدالله ابن ابی ابن سلول خپل نفاق په دې وخت کې راکاره کړ، دی په دې ورځو کې تازه مسلمان شوی و، په انعام اعلان یې کړی په اسلام کې، نور خو د زړه نه کافرو. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه ته ووایي چې د الله رسول اوس ورته معافي وکړو، دا زاړه زموږ پارټنران دي، هسې ډېره بده خبره ده، ما ته دلته مشر وایي او ما ته ملک وایي، اوس که زه اوس فرض که زه دي مخې ته وشرمېږم نو ملګری یم ستاسو، هسې بده خبره ده. او یا محمد نوم یې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نورو خلکو به یا رسول الله وي او دا دومره خبیث و چې ده به په نامه باندې وي یا محمد احسن فی موالی وکانه بنو قینقاع حلفاء الخزرج، دا دی چونکې زاړه حلیفانو نو وایي چې زمونږ پرې دوستانو کې زمونږ سره احسان وکړه. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نه منله، نو وایي ده بار دا خبره کوله، حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې جب باندې او پرې کمیس ته یا د جامو ته داسې لاس ور واچو چې د الله رسوله سوال کوم او پلانې کوم. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ارسلني پرېږده، غوسه شو ورته چې ته خو په خبره باندې نه پوهېږې. وایي حتی چې ولیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې مخ مبارک کې د غصې اظهار، وایي بیا ورته وایي چې پرېمېده، خو دې منافق بیا مقه خپل کار کاو چې نجي او په خدای به شي او په تا به شي او دا ځان یې چې دی نو دغه کړ او بس حتی تر دې پورې چې بس نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه صحیح ده څه ورته ویمه نه مرګ به یې نه وي، ځکه مخکې محاصره په دې شوې وه چې تاسو کم جنګجو دي یا به درنه وژنم، خو بهرحال بیا یا به م ټول غلامان کومه، خو بیا یې ورسه په دې باندې خبره وکړه چې ته نه قلاریږې نو بس دوی دې ځي د دې ځای نه او په اوښ باندې چې څوک څومره مثال په طور باندې دغه کولی شي د دې ځای نه به ځي د مدینې نه به کډې وړي او چې څه دي نو هغه به پرېږدي. بس په دې باندې فیصله وشوه او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه حاصل شو نو ډېر لوی غنیمت حاصل شو او په هغې کې چې دی نو وزغرې وي، په هغې کې چې دی نو تورې وي، په هغې کې چې دی نو نیزې وي او په هغې کې تقریبا 3 چې دی نو زغرې
او 3 چې دی نو قصي جامې 3 جوړې 3 توري او 3 نیزې او دارنګ د غنیمت خمس دا نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل شو او دا باقی غنیمتونه چې دینو دا محمد ابن مسلمه انصاری راغونډ کړو او هغه چې دینو بیا په مسلمانانو کې د مجاهدینو کې تقسیم کړو دین علاوه بل یو موقع ابو سفیان د 100 کسانو سره غلی و منافقینو سره چې دینم ساز باز کړی و او وی چیرې د مدینه په طرف باندې زمو په مسلمانانو حمله کومه په دې غزا کې د سره ستوان ور سره وصل کی او 100 کسانو ورسره راغه اول د کابین اشرف کورته ورغه د يهودي وره وته وټکو خو د ير نه راونه وت بیا دغه د بنو نذیر مشر سلام ابن مشکم نومو هغه ته وی چې دغه دا تر اوزه هغه راوته شراب مراب وسکو بیا ورته وی چې څنګه چلې د دې سړي حال غستول راغلی ما بهر په مدینه کې حمله وکړه په څه کسانو باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملګری په وی باندې نو بهر حال څه کسانی چې دینو دغه کړه د یو 2 کسانی پکې چې دینو شهیدان کړه او سنور لوټ ماری وکړو بس روان شو نبی صلی الله علیه وسلم پسې رسته ورغه او دو د یری نبیسته تختیدلی صرف د یو معمولی کامیابی ګڼل چې موږ دې څنګه ټوره وکړه حال د شپې په چا حمله کول د سبادری خو نه ده نو بهر حال خپې سپکې کړې لاړه او په لاره کې د دنیا شی سامانونه ته پاتې شو خاص کر ستوان نو بس نبی صلی الله علیه وسلم دغه ملګرو راغونډ کړو ځکه دې ته د ستوان غزا وای غزوه تسویق وته وای دغه زی امر پکې یو غزا ده هغه پکې هم شی و نبی صلی الله علیه وسلم د یو بلې خطرې نه خبر شو نو هغه بنو ثعلبه طرف ته چې دینو دغه ولېګل دا کسانه او دارنګ چې دینو او بده کوم د خاص جنگ منګونه شو خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم التبا قاعده دیره شو د 3 هجری کې دا کار شوی دی او د مدینه کم اس کم د پای سیستم دومره مضبوط شو چې پاله اسانه باندې چا په مدینه باندې د حمله کولو ګمان نشو کولای بیا به کې د کعب بن اشرف قتل دی دا یو مشهور يهودي دی دا درګه دلچسپ قصه ده ان شاء الله پر آینده درس کې به وایو او بیا به کې د زید بن حارثه سریه ده او غزا ده او بیا د احد غزا ده ان شاء الله پاګې باندې بیا د آینده درس کې رڼا چولې کیږي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله بیمارانو شفا ورکړي الله چې څوک پات شي مغفرت نصیب کړي الله مسلمانانو په حال رحم وکړي الله د يهودو د نصارو د شنو نه مونږ بچو ساتي د دور د پیترونو مونږ بچو ساتي الله عز وجل د اسلام او د کوپر په هر زمانه کې چې کما سر دغه د کشمکش ته الله تعالی پای کې زمونږ صلاحیتونه قوتونه د اسلام په تله کې واچي د دین اسلام سره زمونږ اخلاص نصیب کړي الله تعالی د دین اسلام زمونږ سره د مرګ پورې مونږ په دې باندې استقامت توفیق راکړي الله زمونږ اخري کلام دا وګرځي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم